هغه یو حکیم صاحب وایي چې کله به دکان ته لاړ نو ښځې به ورته یو پرچي لیکلې وه په الله باندې باروسه وه خاوند د دونه شی په کار دی نو رابغې کې به ناستو سامان به وکته چې دونه سامان دونه ټماټر په کار دی دونه پیاز دونه داسې په کار دی نو الله باندې باروسه وه نو چې دکان ته به ګاهک راغی او چیټې ته به وکتل چې جی د 300 روپو سودا لګي او د 300 روپو ګاهک به اټینډ کړ نو دکان به بند کړ رابغې سودا به واغسته کور ته به لاړ او په عباداتو به مشغول شي دا د هغه عقیده وه او داسې ورځ نه وه چې چیټې لیکلې وه او بغیر د چیټې نه دې کور ته راغلي یو ورځ ورته ښځې چیټې ولیکله د چې راغی دکان کې څنګه کېناسته او چیټې کولو کړه هغه چیټې دونه لیسټو محترم چیټې څونه دونه لیسټو او هغه ټولو کې د الف نه تر یا پورې د دې یو جینۍ چې د واده څومره سامان لګي نو هغې ورته لیکلی و هغې ورته څه کړی لیکلی و ده چې هغې چیټې ته وکتل او هغې چیټې کې ورته بره ښځې لیکلي و چې خاوند د لور دی پیغله شوې ده او د واده انتظام دی لور دې پیغله شوې ده او د واده انتظام د سامان په کار دی نو چیټې ته مې وکته او کومه کلمه چې به ما ویله نو هغه کلمه مې وویله بیا که د چا ما سره مینې نو بیا بره راشه چې درته وویم که ما سره د چا محبت راشه چې دا کلمه درته بیا بره پټه غوندې وویم خو داسې هر چاته نه ویم وایي هغه کلمه مې وویله چې کلمه مې وویله چیټې ته مې وکتل ما وی خدایه چې څنګه رزق راکولو والی نو داسې دې برابرېدو والی مې وی کېناستم یو انسان راغی یو سړی راغی ما سره کېناسته ډېر ګپې ولګو ما ته یې ودې پېژندم ما وی نه مې پېژندلې حضرت وای حضرت زه هغه سړی وم چې زه مسافر وم په دې لار باندې تېرېدم ما ته خلکو ډېر ردې بدې ووې او خلکو سپک کړم وایي ته خیر غواړې په دې چل باندې ما سره د خپل کلي تلو توشه نه وه چې قافلې سره تلم چا پرېښودم نه مسافر وم چا را باندې اعتماد هم نه کو چېرته قافله لوټ نه کړي نو حضرت تا ماله ځای راکړو خو زه د خپل کلي یو مالدار او امیرترین انسان یم تا ماله ځای راکړو روټۍ انتظام دې راله وکړو دلته دې کېنولم هغه بدله او احسان ما ته را یادېږي وایي الله تبارک تعالی ماله په زړه کې واچو چې ته ضرورتمند دی وایي زه رالم ستا در ته وایي وباسه چیټۍ ورته راویسته هغه چیټۍ چې وکته وایي چې د لور دی د دهیج څومره سامان دی هغه ټول د سامان انتظام دی نه زه کوم شوق سره سبحان الله وایي هغه چیټۍ مې ونغاړله او کور ته لاړم او سامان مې یوړ هغه په الله باندې توکل و محترمو په الله باندې څو توکل ورته پته و چې الله څه پیدا کړي د دنیا کې نو د هغې انتظام هم کړی या हबीब सलाम अलैका सलाम